الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. صلی الله اللهم بارك على محمد وعلى تاسو خدای وبخښه یو څو ورځې پس ان شاء الله د رمضان مبارک میاشت شروع کېدواله. تیر جمعه زکات متعلق خبرې شوې وي او نن ان شاء الله روزه متعلق خبر کو. الله جل شانه په بنده باندې خپل بندگی فرض کړی ده. بندگی غلامی ده، بندگی خدمت ده. لکه یو سړی الله سبحانه د دنیا په معاملو کې بل ته ولاړ د الله جل شانه خدمت داسې نه دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان کوي. الله پاک د چا خدمت ته په دې شکل نه دی محتاج. د الله جل جلاله خدمت د هغه بندگی کول دی او بندگی د بنده د طرف نه انتهایی عاجزی تذلل اظهار زه ډېر عاجز او د چا بندگی چې کې د هغه انتهایی لوی عظمت اعتراف چې هغه ذات ډېر لوی عظیم دی دې ته بندگی ویل کېږي. د انسان خپل تذلل عاجزی ذلت دا ظاهرول او دا د انسان د عاجزی آخري حد دی چې سړی په ځمکه باندې چاته سر کېږي. دا مونږ چې موږ کوو په دې کې د الله جل شانه په وړاندې د خپل تذلل د خپل عاجزۍ اعتراف مونږ په دې شکل کې کوو چې کله الله سبحانه الله ته ولاړې په قیام باندې او کله په رکوع کې ټیټ وي او کله په سجده کې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې واړه څیزونه منع کړي. چاته الله سبحانه ودرېدل د بندګۍ په حیثیت سره شرک دی چې ته وایې دا زما معبود دی او زه د بنده یم. ټیټېدل او په ځمکه باندې سر کې خل تندې کې خل او که د بندګۍ په شکل کې نی او ته د هغه تعظیم احترام کول غواړې لکه پلار مور مشر نو دا ګناه کبیره ده او حرام دی، لویه ګناه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لویه هستی په مخلوق کې بله نه وه، لیکن د الله رسول چې به کله مبارک ناستو څوک به ولاړو بیا به ورته وایي چې کښېنئ او لکه د کسرا په شان داسې مه کوئ لکه څنګه چې هغه خلک کوي چې هغه خپله ناست دي او هغه ته ګیر چاپېر خلک لاس په نامه ولاړ
نو په دې شکل باندې ودرېدل دا ګناه ده، ګناه کبیره کې راځي. خدمت د چا کوي سړی، مقصد داغه تعظیم دپاره ودرېدل نی او خدمت ته او خدمت چې ناس سړی وي نو ناس سړی د چا خدمت نشي کولی. مثلا په دسترخوان باندې مېلمانه ناست دي، یو کس ورته ولاړ دی، کله اوبه راړه، کله روټۍ راړه، کله ترکاري راړه، هغه د خدمت دپاره ودرېدل دي، هغه بېل شی دی. هسې د هغه په تعظیم او احترام کې ودرېدل دا ګناه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قسم حرامو کې مبتلا دی چې کوم دا غواړي ان یتمثل له الرجال کہ لوگ اس کے سامنے بت کی طرح کھڑے ہوں، چې خلق داغه په وړاندې داسې ولاړي لکه بت خوځي نه، هغه هم حرامو کې مبتلا دی، دا کوونکي هم. نو عرض مې دا کولو چې د الله په نامه الله ته ودرېدل دام بندګي ده، قیام رکوع کې ټیټېدل دام بندګي ده، په سجده باندې سر کې خل دام بندګي ده. ځکه د دې خاص صورتونه دي. د قیام په حالت کې لاس په نامه کې خل، د سجدې ځای ته کتل، د سر خاص انداز پورته نه کتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک بره ګوري په مسکې نو دا مکروه تحریمي دي، حرام دي. ډېر سخت تنقید او انکار یې په دې باندې کړی دی، ځکه چې دا د هغه تذلل او د عاجزۍ د طریقې خلاف ده. د سړی بره ګوري، پورته به نه ګوري، مخامخ په دیوال باندې ګړۍ لګېدلي د هغې ته به هم نه ګوري، د سجدې ځای ته به ګوري. دا خاص قسم ودرېدل دي، دا د عاجزۍ او تواضع. رکوع کې خاص انداز سره ټیټېدل، په سجده کې خاص انداز سره په سجده پرېوتل، په تحیات او تشهد کې خاص انداز سره کېناستل، دا د بندګۍ علامه ده. بهرحال عرض مې دا کولو چې الله جل جلاله په انسان باندې مختلفو صورتونو سره خپل بندګي فرض کړي ده، او دا ځکه چې د انسان فطرت کله یو شی قبلی او کله بل نه قبلی. نو الله پاک ازمیخ کې چې دی په هره طریقه د خدای خبره مني او که نه په خپله خوښه روان دی. بعضې سړی هغه ته به مونځ کول اسان وي، لیکن مال به د الله په لار کې خرج کول ورته ګران وي. نو خدای په باندې مالي عبادت هم فرض کړی چې هغې ته زکات وي، صدقه به هم ورکوي. او بعضې سړي ته مال ورکول اسان دي، لیکن مونځ کول روژه نیول ګران دي. نو الله په روژه هم فرض، مونځ هم فرض کړو. بعضې سړی مونځ او مال دواړه کولی شي، لیکن روژه نشي نیوی، نو الله جل شانه په روژه فرض کړ. بعضې سړي ته ځان په دې باندې بد ښکاري چې زه په 2 څادرونو کې د خانه کعبې طواف کوم او د صفا مروه په منځ کې سعی کوم، زما د شان خلاف ده. موږ سره یو بوډا و په حج کې، هغه زما پلار نیکه پرتوب نه دی کوز کړی، نو زه به ولې کوزوم. نو هغه پرتوب نه کوزولو، د پاسه پې لنګ والی و. چې یو سړی دا وایي نو دی د الله عبادت نه کوي، یا دا جهل دی، جهالت دی، یا لوی د تکبر دی. ما ته ځان په دې بد ښکاري، دا خو د الله جل جلاله عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ته به هم کې، لنګ به دې اچولی لاندې، پرتوب به دې لاندې نی، جنګې به نی. د خپل ستر او د خپل حیا حفاظت کوه. داسې به ګرځې چې پخپو کې به دې هغه پیزار هم نه چې دلته د شاندار بوټان اچول، یا دې سپلی اچولې او هغې اوازونه کول، چغې کول چې په لار به روانې چڼیاګانې به یې پورته وې، تکبر سره او غرور سره به روانې نه. په داسې پیزار کې به ځې چې هغه انتهایي د عاجزۍ پیزار دی، چې د خپې د هډوکی دې پکې ښکاري، ګیډۍ دې څرګندې وي، د خپې چې کوم ته خپې ته وګورې د هډوکی دې راوتی دا ښکاري. دا د عاجزۍ اعتراف دی. نو الله جل شانه په هر شان سره دا بنده ګوري، او الله ته ښه پته ده چې دا څومره اوبو کې دی. لیکن تا او ما ته الله جل شانه خپل ځان ښیي چې ته وګوره، ته د خدای منې که نه. یو حدیث مبارک میں کتو مسند احمد بن حنبل کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله په ورځ د قیامت مخې ته 3 کسان ودرې، چونکې الله پاک ته ماضي او حال او مستقبل ټول یو شان دی. نو د قیامت حالات الله پاک مخکې نه خپل حبیب ته بعضې حالات بیان کړي. قرآن پاک کې بعضې فرمایي. الله جل شانه ته مونږ ته پته نشته چې مونږ به سبا څه کوو، او خدای ته پته ده.
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا. اس کا ارادہ ہے لیکن بسا اوقات وہ کام کر نہیں پاتا جس کا اس نے ارادہ کر لیا ہے. ارادہ ہی کړي هغه کار پاتې شي، یقینا نه معلومه. دغسې د باران خبر ورکول یقینا نه معلومه. مونږه بدره دلته کنده کوله کډمه کنه ستا آبادۍ دپاره، تا خانې دپاره. ملګري وایي مشوره مونږ وکړه چې سبا به باران کېږي، نو مونږ دا نه کړو ځکه چې کډمه وکنسته بیا به پکې اوبه راځي. نو ما ته تپوس وکړو چا وایي چې باران به کېږي؟ وایي موسمیات به معلوم ویلي دي. مې موسمیات ماله خبره د خدای د روح کې وکړه وکنئ ځکه چې بیا روژه را روانه ده، بیا به ټوله روژه کې کار پاتې شي رانه. الله جل شانو په هغه ورځم وریځې راغلې باران ته ونه ورېد، بیا په بله ورځم بیا درېیمه نن څلورمه ورځ الحمدلله. کله د انسان وینا هغه غلطه شي. بعضې خلک وایي چې دی وایي چې باران کېږي باران وشي، نو دا یقینا دی ته هم دا نه ده معلومه. ځکه په خبرونو کې ویلی کېږي چې امکان ہے. امکان تو هر چیز کا ہے. امکان خو د دې هم دی چې د غوی نه سړی جوړ شي، ځکه چې خدای په هر څه باندې قادر دی. البته بعضې څیزونو پسې اسباب وي، بعضې ظاهري دي او بعضې مخفي دي. ځکه یو سړی وایي چې زه به سبا په جاز کې زما ټکټ غشتی زه به ځم، لاړ شي هغه دا الله جل شانه د طرف نه فیصلې شوي، لیکن کله پاتې شي دی تلل غواړي او پاتې شي. ولې؟ دا الله ته پته ده. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. بهرحال عرض مې دا کولو چې الله جل شانه هر یو انسان ګوري. نو روجې په فرض کړي دي چې خوراک سکاک غونې شی چې د انسان نفس ته کېږي، خواهش دی د دې نه ځان صبرولی شي او که نه. بعضې کورونه دا شکایت راځي چې مونږ ډېر سخت خفه یو، روژه را روانه ده. ولې؟ ځکه چې زمونږ پلار به بیا په روژه کې ټوله روژه غوسئ، څوک به وهي چاته به کنځل کوي. د هغې وجه سي چې هغه نسواري دی نسوار کوي، یا چرس کوي، یا بله یو نشه کوي. نو یو طرف ته نشه کوي په حرامو کې مبتلا دی، د الله جل شانه خلاف ورزي کوي. بل طرف ته روژه دی یا نه نیسي په حرامو کې مبتلا شو، غټه ګناه کبیره ده. یا نیسي لیکن کور بچی ښځه دا ټولې پریشانه کړي. نو د الله بنده هم په دې نشه باندې پیسې خرچ کوي او هم د بچو ته ښځې ته هغوی ته اذیت او تکلیف رسوي، بیا یې پریشانه کړي. نو الله جل شانه ګوري، د دې وجې نه یې دا څیزونه حرام کړي دي. ځکه چې سړی په نشه کې وي دی په مونځ نه پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. د نشې په حالت کې مونځ ته مه نږدې کېږئ. دا د هغه زمانې حکم دی چې کله شراب حرام شوي نو د مونځ په وخت کې حرام شو. بیا وروسته صفا حکم رالو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خمر، شراب، میسر، جواری، ازلام، فالونه استل، دا ټول حرام دي. رجسن دا گندگی دا پلیتی دا نجاست تے او د شیطان عمل لے. فاجتنبوه د دې نه ځان ډډې ته وساتئ. ما نه یو کس تپوس وکړو چې د شراب حرمت په قرآن پاک کې چرته دی؟ مې د دې نه بې سیوا حرمت سی چې الله جل شانه 3 ځله فرمایي رجسن دا پلیت شی دی. رجس گندگی ته وایي، نجاست. ته د خپل پس خورده د خوړو نه خلاسه کې چې د بل پس خورده ته سړی کته هم نشي کرکه کې ډک او دسمات یې چا کړی، پلیت شی دی. نو شراب تم الله جل شانه پلیت وي. دویم من عمل الشیطان، شیطانی عمل له. او ان الشیطان لکم عدو، شیطان ستا دشمن دی او دا شیطانی عمل له. ته د دشمن سره مرګرتیا او داغه په لاس کې لاس ولې ورکې؟ دا دویم د حرمت حکم شو. دریم فاجتنبوه، اس سے بچے رہو، ہٹے رہو، د دین اجتناب اختیار کړئ. سکل خلا پرېږده چې شراب نږدې پراتی تا سره د هغې نه ډډې ته شه. دې سیز ته نږدې کېږم ما. دومره سختۍ سره الله جل شانه منع فرمایي. ہر هغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک ته بخاری شریف کې هم شته، کل مسکر حرام. هر هغه شی چې هغه مسکر دی، نشه راولي، دا حرام دی.
که د هغې هر څه نوم نن سبا خلکو ایښي ما ته یې نومونه نه راځي، دا حرام دي. د الله جل جلاله قهر او غضب په خپل سر باندې ما اخله. د الله رسول فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. چا چې شراب اسکل نو 40 ورځې د مونځ نه قبلېږي. فإن تاب تاب الله علیه، که چېرې د توبه وویسته نو الله یې توبه قبلوي. هغه ډېر مهربانه دی. رجوع یې وکړه یا الله بس دی، تر اوسه مې کړي دي نه کوم، چرس مې کول، آیس مې کول، شراب مې څکل نه څکل. فإن عاد، که چېرې دی بیا لګیا شو سکي نو بیا یې 40 ورځې مونځ نه قبلېږي. که بیا یې توبه وویسته نو الله جل شأنه یې توبه قبلوي. په درېیم ځل فرمایي چې بیا یې رجوع که ویسکل نو بیا یې 40 ورځې مونځ نه قبلېږي. او چې توبه وباسي نو الله جل شأنه په درېیم ځل بیا توبه قبلوي. او چې په 4م ځل یې وسکل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس توبه وباسي نو خدای توبه نه قبلوي. حدیث مبارک کې راځي. حضرات محدثین د دې وجه دا بیانوي، بعضې احادیث کې راځي که چېرې یو سړی په ورځ کې 80 ځله ګناه وکړي او توبه وباسي نو الله یې توبه قبلوي. نو دلته ولې نه؟ نو جواب یې دا دی چې دا داسې مصیبت شی دی، ګنده نجس، چې په 4م ځل د اسکل پس د دې نه چې دی توبه وباسي نو هغه د توبې پیښې کول وي، نقل کول وي، توبه نی. او توبه خدای له قبلوي چې هغه توبه په اخلاص سره دی. اوس اسې د توبې والا نقل کوي، لکه ماشومان چې توبه وباسي غوږونه ته لاس وړي باس، نو دی حقیقي توبه نه وباسي. حقیقي توبه خو دې ته وایي چې سړی پښیمانه شي چې ما تر اوسه د اسکل دا نشه مې کوله، دا مې بد کول. او دویم دا چې هغه پرېږدي، او دریم دا چې آینده د نه کولو عزم وکړي چې بیا به یې نسکم، دې ته توبه وایي. بهرحال الله جل جلاله رمضان کې روجه فرض کا. رمضان د روجې د دې نوم د میاشتې نوم دی، او روجې ته صوم وایي په عربۍ کې. دا د دین یو اهم ستن ده. د روجې د فرضیت نه انکار کول چې روجه نشته، دې سره سړی کفر ته وځي. دا مسله یاد ساتئ، د عقیدې سره تعلق دی. د مز انکار کول دې سره سړی کافر کیږي چې مز نشته. د زکات انکار کول دې سره سړی کافر کیږي چې زکات نشته. د روجې د فرضیت انکار کول چې روجه نشته، دې سره سړی کافر کیږي. او د حج د فرضیت انکار کول دې سره سړی کافر کیږي. د سود د حرمت انکار کول چې سود حرام نه دی، دې سره سړی کافر کیږي. نص قطعی نه د هغې حکم ثابت. قرآن کریم کې الله جل شانہ فرمائے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، بے کو جائز طریقے سے حلال قرار دیا ہے، اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. سود حرام کړی دی. ایو سړی وایي چې زه نه منم، دا مسلمان نه دی. د اسلامي معاشره کې پاتې کېږي که خلکو ته پته ولګي د اندېرې جومات ته نه پرېږدي، د سره د خپلې لور خور د بچی رشته نه کوي، ځکه چې دا سړی مسلمان نه دی. اگر که د ظاهري حالت د مسلمانانو دی، دا یو شی نه مني. دغسې د روجې انکار کول لا کفر دی. بیا د روجې اقرار کول چې روجه فرض ده منم لیکن نه نیسي، نو دا فسق دی. مسلمان دی لیکن ګناه کبیره کې مبتلا دی. چې یو روجه چا وخوړه نو د یو روجې په نیو سره په ده باندې کفاره راځي، ګناه بیله شوه، ګناه کبیره یې وکړي. یو دویم دا ده چې دنیا کې د دې یو سزا ده د الله طرف نه کفاره. 2 میاشتې په مخه باندې روجې نیولي، هغه به نیسي، په هغې کې به ناغه نه راولي چې یو روجه یې ماته کړه. او دې سره سره ګناهګار هم دی. ها که روجه نسیانن په هیره باندې داسې شی خوله کې واچولو نو هغې سره روجه ماتېږي هم نه او ګناهګارېږي هم. او که په غلطۍ سره خوله کې څه شی لاړو تیر شو نو روجه یې ماته شوه لیکن ګناهګار نه دی. مثلا اودسې کولو، خوله کې اوبه اچولې، خوله یې کنګالوله، بې اختیاره د ده روجه یاده وه لیکن هغه ګوټ یا نیم ګوټ هغه تیر شو، روجه یې ماته شو. اوس د ده دپاره څه حکم دی؟ دی د جمعې مونځ ته اودس کولو نو د ده روجه ماته ده، خو دی به تر ماښامه پورې خوري څکي نه، دا پې بند دي.
که د روژه ماته شوي وي هم او بیا به دی یو ورځ روژه نیسي د دې په بدل کې خطاً په غلطۍ سره روژې ماتېدو کې 2 میاشتې روژې نشته دی، صرف یو روژه ده او دا روژه و باقي نیسي، د روژهدارو سره مشابهت کوي، خوراک سکاک په ده باندې اوس هم بند. زما عزتمندو دا روژه الله جل شانه فرض کړې ده. الله پاک خپل بنده ګوري او بیا چې کوم بنده په دې ټولو عباداتو کې هغه کامیاب شو دی، د الله هر یو خبره مني، د الله د محرماتو نه ځان بچ کوي او الله چې په کوم څیزونه فرض کړي دي هغه کوي. الله جل جلاله د فرښتو په مجلس کې په دې بنده باندې فخر کوي چې وګورئ دا زما بنده مست چې روان وي الله خوشحالیږي او داسې کوي الله جل شانه د خوشحالۍ اظهار کوي. دغه خوشحالي د انسان په شان نه ده. صف اول ته چې منډه وي الله جل شانه خوشحالي، نو الله پاک په دې بنده باندې فخر کوي او د دې بنده په خدمت کې الله جل جلاله فرښتې لګیا کړي. فرښتې د الله جل شانه بندگی کوي، داسې بندگی کوي چې هغوی د ویښته عمر د خدای نافرماني نه کوي. د بعضې خلکو ذهن په بهر ملک کې د سبق ویلو د وجې نه په روس کې، په امریکا کې، په یورپ کې، په کمیونست ادارو کې د هغوی په مضامین لوستو کې ذهن داسې جوړ شي چې د په مخ کې قرآن پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث، د دین اسلام احکام، په هغې کې ځای په زړه کې اعتراضات راوچتي. بعضې سړی وایي چې خدای پاک مخلوق فرښتې د الله عبادت کوي او د ویښته عمر نافرماني نه کوي، نو انسان ته د عبادت بیا څه ضرورت؟ نو دا د خدای خوښه د ړومبی جواب یې دا دی. الله جل شانه الله دی، هغه نه څوک تپوس نشي کولی ستا په خدای ایمان دی، د الله په کلام دی ایمان دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمائی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تم نے یہ حکم کیوں فرض کیا اور بندوں سے پوچھا جائے گا. د خدای نه څوک تپوس نشي کولی، خدای خو ته جوړ کړی په خپلو لاسو، ته پیدا کړی، ته د خاورې نه پیدا کړی، د څاڅکي نه پیدا کړی، ته خو نه وې، ته د نیس نه هست راوستې، تا ته هغه یو حکم کوي د هغه خپله خوښه ده. او ته د انسان په ځای باندې بل مخلوق پیدا کړی وی، چا چې دا تپوس نشو کولی چې دا ولې د یو انسان د بني آدم د مور د خېټې نه پیدا کړی وی او مارې پیدا کړی وی، لړمې پیدا کړی وی، ګیدړې پیدا کړی وی، بیزوې پیدا کړی وی، نو تا بیا څه نشول کولی؟ الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی، د هغه خوښه ده. یو جواب یې دا دی چې د خدای خوښه ده چې الله جل شانه څه فرض کوي. دویم دا چې د فرښتو د انسان د مسلمان په عبادت کې فرق دی. فرښتې چې عبادت کوي نو په هغې کې د عبادت د نه کولو یا د هغې د خدای د حکم خلاف کولو صلاحیت نشته، او په انسان کې د الله د حکم د نه منلو د خلاف کولو صلاحیت شته. په فرښتو کې سراسر ماده د خیر ده، په هغه کې بله فرښتو کې بله ماده د شر نشته، او په انسان کې د خیر مادم ده او د شر مادم ده، د دواړه پکې پرتی دي. بیا د ده خوښه ده چې د خیر کې او شر کې الله پاک ورته د خیر د اختیارولو امر کړی دی، د شر نه منې کړی دی. الله جل شانه ورته د فرضو د واجبو حکم کړی دی، د حرامو نه د منع کولو امر یې کړی دی. که چېرې دی کوي دا د خدای پاک په خلاف ورزۍ کې راځي. فرښتې داسې نه دي، هغوی کولی نشي. فرښتې سود نشي اخیستی، فرښتې رشوت نشي اخیستی، هغوی ته ضرورت نشته. فرښتې زنا نشي کولی، هغوی کې جنسی خواهشات د سره شته دی نه. فرښتې داسې مخلوق دی چې هغه نر دی نه ماده ده. دا مشرکینو چې فرښتو ته به وایي الله کی بیٹیاں ہیں، دا د خدای لوڼه دي، الیاذ بالله. الله جل شانه د چا سره په مخلوق کې رشته نشته، د وینې رشته. الله خالق ته او مخلوق ته. الله جل شانه پیدا کړی دي، دا الله جل شانه سره د جنس او د نوع هیڅ قسم ته رشته نشته د یو مخلوق. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. فرښتو چې عبادت کوي د خدای پاک
هغه کې د نه کولو ماده د سره شته دی نه، او په انسان کې د کولو مادم د نه کولو مادم ده. ځکه د فرښتو ترقی نه کیږي، د انسان ترقی کیږي. ځکه فرښتو د پاره جنت کې مزي نشته، د انسان د پاره په جنت کې مزي شته. د فرښتو د پاره نیکی یو عمل باندې لس نیکی او زیات نیکی او 100 نیکی دا نشته. د انسان د پاره مسلمان د پاره په یو عمل باندې لس نیکی او 100 نیکی دا شته. او دا نیکی او حسنات د آخرت کرنسی ده، د آخرت کې بکار راځي. بهر حال فرښتو په عبادت کې او د انسان په عبادت کې فرق دی. د دې وجه نه الله جل شانو د فرښتې د انسان په خدمت کې لګیا کړی. تا د پاره چې زمکه نه کومه غله روزي په دکان کې اخلي او په ملک کې اخلي او کستا په خپل پټي کې شوی دې کې فرښتې لګیا دي د الله جل شانو په اذن سره کې. او هر یو بوټي سره د عبد الله ابن عباس روایت ته چې د غنمو کوم تیغ روزي هغه سره فرښتې. دا الله جل شانو یو تکوینی نظام دی. خدای پاک هر څه کولای شي، په هر څه قادر. ستا د فصل او د غلې د رئیستو په خدمت کې تا د پاره فرښتې لګیا دي. بچی چې د مور په خېټه کې پیدا کیږي، بخاری شریف کې حدیث دی، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راوی دی، فرمایي چې فرښتې په دغه نظم باندې لګیایي چې یا الله نه الګته کې جنۍ دا فرښتې تم پته نشته، سعید دی که شقی دی، نیکبخت دی که بدبخت دی، عمر سمره دی، رزق سمره دی، ورځ شپې سمره دی، دا هر څه لیکل کېږي. تقدیری معاملې ده، زمون په تقدیر باندې ایمان دی، خو موږ ته د خپل تقدیر پته نشته دی، الله جل جلاله ته پته ده. الله جل شانه بل څوک په دې معاملو نه خبري. نو بهر حال دا فرښتې په هغې باندې لګیا دي. انسان په لار باندې رواني نیټۍ نه پوره یو غټه حادثې سره مخامخ شي، گاڑی مات شو، هغه ټوکر چوری چوری شو، چې سړی ورته ګوري دی کې انسان څنګه روغ پاتې شوی، سړی پکې روغ رمټي. مکان را پرېوتو، 3 میاشتې 2 میاشتې 6 میاشتې ماشوم بوډا مریض ضعیف بیمار ته لاندې دی او هغه بغیر خوراک سکاک الله جل شانه هغه پای. سړی حیرانی، ځکه الله جل شانه بچ کولش له معقبات من بین یدیه من خلفه یحفظونه من امر الله. اللہ جل شانه کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے، یحفظونه من امر الله، دا الله دا عذابنا دا حادثونا دا حفاظت کوي، د خدای حکم لانی شوی. او چې کله الله جل شانه وغواړي هغه وخت دا فرښتې رستو شي، انسان هغه پیښې سره مخامخ شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله روزه فرض کړې ده. فرښتې داسې عبادت نشي کولی لکه څنګه چې انسان کوي. ځکه الله جل شانه فخر کوي چې وګوره زما بندا زما د پاره صرف او صرف زما د پاره حلال رزق په ځان باندې بند کړی دی. کور کې خوراک شته لیکن نه کوي، اوبو ورکړه شته لیکن اوبه نسکي، جنسی خواہشات و تکمیل کول شي، منکوحه په کور کې شته، بیبي شته لیکن نه کوي. دا صرف او صرف زما د پاره الله جل شانه فخر کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دا روزي الله جل شانه فرض کړي، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاسو نه مخکې خلکو باندې فرض وي، البته په شمیر کې اختلاف. الله جل جلاله چې کله دا فرمایي تاسو نه مخکې فرض وي، یعنی دا یو نوې حکم صرف تاسو سره نه، او تاسو باندې خدای پاک ظلم کول نه غواړي، هغه تاسو ځان ته نږدې کول غواړي. بل دا عمل داسې ګران نه دی چې بل چا نشو کولی په تاسو باندې فرض کړی دی، تاسو نه مخکې خلکو هم کړی دی، کم یا زیات تعداد او شمیر کې فرق. او چې کله یو کار بلم کوي او تیم کې یو حادثه په بلم راغلی پتام راشي، یو مشکل په بلم راغلی پتام راشي، نو بیا هغه آسان شي. مثلا تم نهر بلم نهر دی، بیا آسان شي، دا مصیبت تکلیف ستام روزه ده بلم روزه ده، نو بیا آسان شي. ځکه الله جل شانه یکمش په ټول دنیا په مسلمانانو باندې په رمضان کې روزه فرض کړی ده. دا نه ده چې څوک دی په محرم کې نیسي، څوک دی په سفر کې نیسي، څوک ربیع الاول کې، څوک ربیع الثانی کې، نه، ټولو باندې په یو وخت ټول دنیا سلور کنج دنیا کې مسلمانان دي، په ټولو باندې روزه فرض ده. او د ملک په ټولو حصو کې بیا په هر چا باندې فرض ده. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې روزه الله جل جلاله فرض کړي. دلته یو خبره ضمنن وکم، بعضې رونه په روزه کې د کار استو دپاره
تعمیراتی کارونه کوي، کور آبادوي، بل یو کار کوي، بل یو کار کوي. د پنجاب نه کسان راوغواړي مزدوران، ګلکار او مزدوران په هغې باندې کار کوي. ما داسې اورېدلي دي. د څه وجې؟ ځکه چې د هغې روژه نه ټوله ورځ لګیا کار کوي، روژه نه ساتي هغه کسان. داسې به وي پکې، والله اعلم. ټول پنجاب کې داسې نه، لیکن بعضې کسان به داسې وي. جهالت دی، ناپوهي ده. دا خلک په یول غواړي چې ته راغواړې د خپل کار د په هغه باندې یو سخت کار کې، نو ته د هغه سره په ګناه کې تعاون کې، مدد کې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د نیکی او د تقوا په کارونو کې یو بل سره مدد کوئ، او د ګناه او د معصیت په کارونو کې یو بل سره مدد مه کوئ. هغه ګناه کول غواړي، ته ورته لار نورم آسانه کې، نه ته ورته خرنډان مخه کې کېده، داسې مه کو، داسې مه کو، داسې مه کو، داسې مه کو. انسان دی کېدی شي چې یو وخت په باندې خبره اثر وکړي، هغه ګناه پرېږدي. ځکه نهي عن المنکر په معاشره کې فرض دی. په کور کې د کور مشر په کور کې څوک په ګناه باندې ویني، ښځه بچي بچي په کار د چې فوراً منې کوي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې کوم یو سړی کولی شي، او داغه ماتحتي داغه افراد، مثلا د کور مشر پلار په کور کې، داغه ښځه، داغه لونه، داغه بچي، داغه ماتحتي د باندې فرض دي چې هغې ته د ښه کار امر کوي او د بد نه یې منې کوي. نو د ګناه نه یې منې کو، او په ګناه کې ته د هغه سره مرسته کې، ته د هغه نه کار اخلې، دې نه معلومیږي چې ته هغه ته شاټه پیچ کوه دغسې. نو دا کول د حرامو سره تعاون د ستا روژه ده، لیکن بل سره تعاون کې. زمونږ په دې جومات کې د پنجاب یو کسو ناپوه او غریب، ښه روغ رمټو، دنګ لوړ مضبوط بدن یو. یو ځل زه رالم، دا ستنې دا تاسو ته چې دا دغه ښکاري، دا سټیل د ستنو نه چې چاپېره دا صادر، دا موږ د کراچۍ د لاهور نه راغوستی و، او د لاهور د هغې کپنۍ او کارخانې په تعاون سره دا موږ لګولی دی. مزدورانو هم هغې راغوستی و، دلته په دې څوک نه پوهېدل. نو هغه چې کوم کس راغلی و، نو یو ځل رمضان و، سحر به هغه اوده و، هغه د ټیکې په حساب سره کار و. ماسپښین مونځ وشو، 3 بجو ټایم کې سخته ګرمي وه. هغه زمانه کې روژې په ګرمۍ کې زه د کور نه راووتم، نو دی په دې سور نور لګیا دی دلته بهر دی جومات سره، سر باندې نه پټکی شته نه ټوپۍ شته، په نور کې ولاړ دی او دغه څادرونو سره لګیا دی، دا تاوی را تاوی دی کې کار کوي. زه حیران شم چې د سور نور کې دا سړی لګیا دی، دا خو په ده بسې چل وشي، روژه یې ده. ما ورته وی چې آپ روزے میں اور پھر اس وقت سخت گرمی اور دھوپ میں اور سائے کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا روزہ بہت مشکل ہوگا. ما تو فوراً وہی مولوی صاحب سچ پوچھئے میرا روزہ نہیں ہے. وی چې رښتیا تپوس رانه کوي روژه مې نشته. زه حیران شم. ما ورته چې ستا روژه نشته؟ وی چې نه. ما ورته دا ولې؟ وی روزہ اور کام یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. موتی ہو سکتی ہے، یہاں پر ہو سکتی ہے. دلته کې ګلکار لګیاو، زمونږ د علاقې مزدورانمو، هغوی به پښمني رالل او سهار 9-10 بجو پورې به کار وکړو، بیا به لاړو. پوره دیاړي به مو ورکوله، مونږ کار به د ګنټو په حساب سره لږ کولو، لیکن روژه کې کار کولو، ځان نه کار ایستو، بیا به لاړل، ټوله ورځ بیا آرام کولو. ما ورته دا روژه هم نیسي او کار هم کوي. او ته وایې چې کار او روژه دواړه نشي کېدی. نو ما ته بیا وایي چې زه نشم نیدی. ما ورته چې ته روژه نه نیسې؟ وایي چې نه. ما ورته زه ستا چوټي ده. وایي پوخ لاړ شم؟ مې پوخ ده. ما رخصت کو. الله پاک دې معافي وکړي. دا خبره زه کوم، خو زه خپله یېرېږم د الله د قهر نه ویېرېږئ. ما ته چې کوم انجینیر په ذریعه مونږ هغه راغوستی و، هغه راته ووایي چې د هغې سړي په لاهور کې 2 خپې په کارخانه کې وسوځېدي. 2 خپې. اوس نیم خبر چې هغه ژوندی دی مړ دی. نو د الله د قهر نه یېرېدل پکار دي.
نهی عن المنکر دا کول پکار دی. بہرحال الله جل شانه روزه فرض کړی ده لعلکم تتقون. الله پاک فرمایي چې تاسو کې تقوا راشي، پرهیزګاری راشي. تقوا په دې باندې هیڅ داسې شوګر والا مریضان مالی دلی دي چې سخت شوګر دی او د روزې نه بهر علاوه په کوجه کې د درنګ پدرنګ اوبس کی ځان سره بوتل ګرځي، لیکن چې روزه راشي د پوخ عزم کړی چې زه به روزه نیسم، روزه به قطعا نه پرېږدم. الله جل شانه د سهار نه تر ماښامه پورې په هغه روزه تېره کړي. په دې خپلو سترګو مو لیدلي په دسترخوان باندې دی ماښام ټایم کې یو ګیلاس اوبه نشي پوره کولی، نیم ګیلاس وسکي په هغې باندې ګزاره وشي. دا د خدای مدد دی. الله جل شانه داسې کوي. الله غیرتی بادشاه دی چې داغه په دین باندې او داغه په حکم باندې تا غیرت وکړو نو هر څه داغه په لاس کې تا طاقت درکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بروجه نیوی یوم الوصال روجه بی نیوی، صوم وصال. او صوم وصال به دې ته وی چې په مخه به روجه د پاسه روجه نیوه، یعنی نن سهار به پېشمنی او کو مبارک بیا به روجه ونیوه، بیا به ماښام شن روجه به نه ماتوله، بیا ټوله شپه به خوراک سکاک نه کولو، بیا به پېشمنی نه کولو، بیا به روجه ونیوه. 2 ورځې په مخه د شپې روجه، د ورځې 2 ورځې روجه، بیا به په 2مه ورځ باندې ماښام اذان سره روجه ماته کړه. صحابه چې وکتل نو هغه هم دغسې روجه شروع کړه. نو صحابه حالت ګډوډ شو. پیغمبر علیه السلام ته اطلاع راغله، وی چې دا تاسو څه کوئ؟ یا رسول الله تاسو داسې روجه نیسئ نو موږ هم نیسو، موږ ډېر ګناهګار یو. پیغمبر علیه السلام ورته په قهر شو، په سختۍ سره یې منع کړه. ایکم مثلی، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ ان ربی یطعمنی ویسقینی، او کما قال علیہ السلام، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. زما رب په ما باندې خوراک کا کوي. د دین دا مطلب نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اسمان نه تیار مجموع پتنوس راتلو قړو به چا بلیدونه نه. د دې مطلب دا دی چې الله جل شانه چې خوراک کا کې قوم قوت اخیده، اغا قوت زما په سینه کې او په زړه کې او په بدن کې الله دغه سے پیدا کې او زه روزه نیویش. نو خدای پاک په هر څه قادر دی چې دا الله په حکم باندې سړی نرتوب وکړي، غیرت وکړي، نو الله جل شانه یې مدد کوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې داسې خلق په خپل کار باندې لګیا کول دا قطعا مکوئ. الله جل شانه به ناراض شي، خدای به په قهر شي. ستا په مال کې، ستا په آبادی کې، ستا په کاروبار کې، ستا په کارخانه کې، ستا په فیکټری کې به برکت نه هغې نه به برکت لاړ شي. او د برکت متعلق خبر تېره جمعه شوي وه، ته وایې چې پیسې ډېرې رالې، لیکن ستا 15 لکه روپۍ به د 50,000 کار نه کوي. الله جل شانه ستاسو په مال کې برکت واچي. او د یو کس 15,000 روپۍ به د 50 لکو نه زیات کار کوي، دې ته برکت. دا به دغسې لاړې شي لکه سورۍ بوجۍ چې وي ته پکې بره نه غلا شو او لاندې ته نه غنم ځي، منګه کرانه کې ځي. نو روزه الله جل شانه فرض کړی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تقوا په تاسو کې پیدا شي. تقوا څه شی دی؟ پرهیزګاري. تقوا د پرهیزګارۍ ټریننګ په دې روزه کې کیږي. د دې حضرات او علما او مفسرین 2 معنی بیان کړي. یو په دې لحاظ سره چې کله سړی خوراک سکاک نه کوي نو نفس مړ شي، کمزورې شي. د انسان فطرت دا دی چې څومره ته د نفس ته ښه خوراکونه ورکې، غوښې خورې او چې کوم څیز ته ستاړه کېږي مقوي غذاګانې خورې، نو دا نفس غټېږي، بیا سړی ګناه کوي. او چې څومره خوراک نه ورکې، کمزوری کې، نو دی بیا د ګناه نه په اسانه بچ کېږي، کمزوری شي. یو معنی دا ده چې په روژه کې سهار پېشمني د سهار سبا راختونه تر نور پرېوتو پورې ستا روژه ده، نو نفس دې کمزوری شو، د نفس ګوشمالي کېږي. نو اوس د ګناه نه بچ کېدل آسان شي، ځکه چې هغه اس چې هغه مضبوط وي د هغه قابو کول ګران دي، او چې کوم کمزوری وي د هغه قابو کول آسان. دویم مطلب چې هغه زیات راجع دی، حضرات اهل علم هغې ته ترجیح ورکوي، هغه دا دی چې دا نفس
دا کمزوري کیږي او کنه کمزوري کیږي. خو په دې روزه کې سړی چل زده کی د ګناه نه د بچ کېدو، تربیت وشي. لعلکم تتقون، اسې دا چل تاسو د کولو یا نه په دې روزه کې زده کی. څنګه زده کیږي هغه؟ چې پوره میاشت 13 ورځې یو کم 13 ورځې روزې ته نیسي، نو یو حیوان دی چې مونږ په داسې موقع باندې نوم هم نالو، سپی د ښکار سپی چې خکل ښکاري د هغه ټریننګ او تربیت وکي، او 3 ځله د مالک د پاره نهر وي او ښکاري اونیو په خپله ونه خوړو، مالک ته راوستو، نو د ښکاري سپی دی، د ته کلب مکلب وي. نو د خوراک مړ خوراک هغه ته خوړی شي. شرایط دي خپل. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو صحابی تپوس کې عادی ابن حاتم د بنو تی قبیلې سره تعلق، وتوی چې یا رسول الله زمونږ ځمکه داسې ځمکه ده چې مونږ اکثر کسب ښکار دی، مونږ د ښکار غوښې خورو، مونږ په کورونو کې سپي ساتلي، بازان مساتلي، نو مونږ ته د سپو د ښکار غوښه خوړل جایز دي او کنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې کله تا خپل ښکاري سپی پرېښی، اذا ارسلت کلبک المکلب، کلبک المکلب ای کلبک المعلم، هغه سپی چې هغه ته تا چل خولی دی هغه دې پرېښی په ښکار او د الله نوم دې پې اغشتی، د هغه غوښه خوړی شي. نو دې کې 3 شرطونه رالل. یو هغه سپی ښکاري وي، تربیت شوی وي، ټریننګ دې ورکړی، کلبک المکلب. دویم اذا ارسلت، هغه تا پرېښي په خپله نیت له ښکار پسې، مثلا تا ته پته هم نه وه ستا سپی خلاص شوی دی او ښکار یې راوړو تا نو پرېښی، نه. دریم دا دی چې د هغه د پرېښو په وخت کې تا په هغه باندې د الله نوم اغشتی، بسم الله بسم الله، او پرېږدې خو. نو چې څنګه چاړه راکاږي ته وایې بسم الله الله اکبر، حلال دی، او چې دا دې پینی ویلي بیا نه حلالي، قصدن دې پرېښو. دغسې چې سپی پرېږدې او تا وایې بسم الله الله اکبر، او دې سپي بیا ښکار ونیو، 1 منټ پس وي، 2 منټه پس وي، 3 منټه پس وي، 20 منټه پس وي، په منډه ورپسې روان دی، ښکار پسې ښکار یې قابو کو، هغه ښکار خوړی شي. دا شرایط دي. دا سپی دا مکلب او ټریننګ یافته کله ګرځي، تربیت یافته کله ګرځي؟ فقه په کتابونو کې راغلي دي، بعضې 2 ځله یادوي، بعضې 3 ځله یادوي. بس چې 2 ځله یا 3 ځله دا سپی نهر وو، تا نهر کړی و او بیا یې ښکار تا ته ونیو راړو، ستا په جولۍ کې ستا مخې ته یې کېښو، په خپله یې ونه خوړو. اوس چې ته پرې کېتې نه او ورکې مثلا هغه دی چې په کوم ځای د هغه خوله لګېدلي وه او هغه ته هغه ته واچې او اوس یې خوري، نو ټیک ده، نو دا سپی ښکاري دی. نو چې کله انسان چې هغه ته الله عقل ورکړی دی، حواس یې ورکړي، صلاحیتونه یې ورکړي دي، دې ثابته میاش د ټریننګ وشي، نو دې به څنګه بیا د ګناه نه بچ کېږي؟ نو ځکه الله جل شانه فرمایي لعلکم تتقون. سهار نه ماښامه پورې خوراک هم شته، نه خوري، څښاک شته دی، اوبه تږی دی نیس کی، بل قسم خوراکونه شته دی نه خوري، میوه شته دی نه خوري، د خواهشاتو تکمیل کولی شي لیکن نه کوي د الله دپاره، نو د هغه نفس هغه تربیت واخلي، بیا دی د ګناه نه په اسانه باندې بچ کېږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې وفرمایل چې کوم سړی په روژه کې غیبت وکړو، نو د روژې الله ته هیڅ ضرورت نشته دی، د بس نهر تیره کا، په ځان باندې نهر تیره کا، روژه موجه یې نشته. وجه دا ده چې دی د ګناه نه بچ نشو. دا روژه خو دې دپاره وه، اگر که مفتی و عالم دته ووایي، دی ورته وایي چې ما نه غیبت شوی دی خو ما خوراک سکاک نه دی کړی، هغه ورته وایي چې روژه دې شوي ده. اگر که بعضې علما وایي چې روژه یې ماتېږي، نو د روژې حقیقت دته نه دی حاصل. وجه دا ده چې روژه خو دې دپاره وایي چې ته حلال څیز مخوره، حلال اوبه مسکه، مشروبات مسکه، حلال خواهشاتو تکمیل مکو، او بیا حرامو ته بیا لاس اچي، غیبت کې چغلي خوري، سود اخلي، رشوت اخلي، په دوکه باندې مال ګټي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو کس په باره کې چې خدای به سره په ورځ د قیامت خبر هم نه کوي، ګوري بم وطنه
او الله جل شانه به پاکی هم نه، یعنی ګناه به هم نه وینځي، ګناه سره بزي. او ګناه چې سړی آخرت کې ګناه سره لاړو نه د هغې د پاکی ځای جهنم دی. الله دې مونږ وساتي. دا کوم کس دی چې د مازدیګر په وخت کې سودا خرڅول او دروغ یې وایي، تا نه مخکې فلان کې دومره راکولې، دا دروغ شو. دروغ مونږ ته ګناه نه ښکاري. د 10 روپو دپاره، 20 روپو دپاره، 50 روپو دپاره دروغ ووایي، هغه مونږ ته ګناه نه ښکاري. بیا د خلکو نه ناجایز ګټه اخیستل، کله د حکومت د طرف نه، زمونږ حکومت هم دغسې حال دی، هر څه ګډوډ دي. یعنی بعضې ځایونو کې حکومت عوام په ګناه او په غلا باندې راوړي. یو علاقه ده، په هغې کې به خلک د غلا بجلی استعمالوي، یو کور یو اداره هغه به بل ورکوي، او بیا به دی چې کوم دی نو داسې کي د بل ورکولو کې چې په ده باندې به هغه د ټولو هغه بوج په د یو کس باندې اچي. نو د دې مطلب دا شو چې ده ته وایي چې دا ته ولې بل ورکې، تم دغسې کوه، غلا کوه. یا په عوامو باندې دومره ظلم کول، زیاتې کول، د اغیارو خبره منل چې ته د ګیس بل دومره راوله، د بجلی بل دومره راوله چې عوام وتړه. هغې غریب آمدن نشته. د یو انغري اوس دې ورځو کې یو انغري په کور کې چې بلیږي، د هغې بل راغلی دی 18,000 روپۍ. په دیهات کې په کلو کې د ښار نه دا نیم خبر 18,000 روپۍ. دا سړی چې کوم دی نو د میاشتې 18,000 نه دی، د میاشتې 10,000 نشي پیدا کولی، دی به 18,000 د کومې ډډې ورکوي؟ ته خو عوامو ته هغه څیزونه چې هغې د هغې بنیادي ضروریات چې هغه آسان که. ته چې عوام وتړې، ته به حکومت په چا کې؟ چې کله د عوام ختم شي، او دا منصوبه د زما عزتمندو د اغیارو، د یهودو، د نصاراو، د کافرو، چې معاشي لحاظ سره دا مسلمان داسې کچې حلاله که چې معیشت سره کمزوره که انسان ولاړ دی، د انسان قوام د هغه خوراک کاک دی، معیشت دی، غنم دی، روټۍ ده، ترکاري ده، کټوۍ ده، چې د ده خېټې ته دا ځي نو دی به ولاړ وي. دا څیزونه چې څومره ارزان وی نو ښه به وه، په دې کې سهولت وی د دپاره بنیادي ضرورتونو کې. چې کله معیشت د انسان هغه ګران کې او هغه د اووالو د ده ملا ماته شو، د اعصابي لحاظ سره مفلوج شو، د مز نشي کولی، د روژه نشي نیوی، د نور خیر ښېګړې ته نشي وزګارې دی سمېدی، بلکې د ده په ذهن کې غلط خیالات شیطان اچي د دین په باره کې، د اسلام په باره کې. او په دې کې بنیادی کردار د هغه خلکو دی چې کوم حکمرانان په عوامو دا ګرانی راولي، او دی د چا خبره مني، د چا نه قرض راخلي، د کافر نه داغه نه قرض داخله، بیا چې دغه کوم منصوبې ښیي په هغې باندې عمل کو. دا طریقه پکار دا دی چې بنیادي څیزونه هغه ټول حلال کړي. نو زه دا وایم چې یو خو دا کول چې کوم سړی کوي هغه په حرامو کې مبتلا دی. کوم کس دکاندار چې ذخیره اندوزي کوي، وریجې راوړي و په یو قیمت باندې، او دی اوس خرڅوي په ګرانه بیه باندې، یو معمولی دالونه بله ورځ مونږ راوړي دالونه 100 روپۍ، 200 روپۍ په کیلو کې ګران، د روژې په وجه صرف. دا خو چا د بر نه ریټ نه یې ورکړی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل صحابه کرام رالل، سعر لنا یا رسول الله، اے دا الله پیغمبره مونږ ته ریټونه او مرخونه مقرر کا چې په دې ریټ به دا خرڅوي، په دې دا الله رسول ورته وفرمایل ان الله هو المسعر، او کما قال علیه الصلاة والسلام، ریټ جوړولو والا او ریټ بیانولو والا او ریټ مقررولو والا الله دی. زه خپله غاړه نه درنوم چې په ورځ د قیامت زما نه څوک تپوس وکړي چې تا دا قیمت ولې ایښی، بایې پوشه مشتري پوشه چې څوک څنګه خرڅوي. نو چې کله طلب ډیر وي، رسدم ډیر دی، د څیز قیمت په اعتدال کې وي، او چې کله طلب ډیر وي رسد کم دی نو شی ګران شي، او چې کله طلب کم دی رسد ډیر دی نو شی ارزان شي. دا د خدای پاک خوښه ده، کله څیز ارزانېږي کله ګرانېږي. لیکن یو شی ته هغه ایثار کا ځان سره، غنم واخله ایثار کا، وریجه واخله ایثار کا، غوړي واخله ایثار کا، نور سوداګانې هغه واخله ځان سره ایثار کا، چې څه وخت روژه شروع شي نو بیا ټول مارکیټ، بعضې ځایونو کې په دې مارکیټونو کې صدر وي، نو خفه کېږئ ما په تاسو کوم ډېر کسان ناست وي،
لیکن هغه صدر د دې لپاره جوړ وي چې د ټولو دکاندارانو خبره یوه شي چې یو څیز په یو ریټ باندې بیا خرڅو ګران. که دا صدر د دې لپاره جوړ وي نو د نه په ورځ د قیامت الله تپوس کوي چې تاسو یو شی وایي. دکانداران پرېږده خپلې خوښې ته. دې دکاندار سره وریجه ده، د سره وریجه ده، د سره وریجه ده، دې ټول سره غوړي دي، دا 100 دکانونه دي. که دا سړی په ګرانه به خرڅوي یا بل به ارزان ورکړي، هغه به وایي چې زه 2 روپۍ ګټه به واخلم، خلکو ته به ارزان ورکړم، دی به هم ارزان کړي. اوس چې کله د ټولو خبرو یوه ده نو ګاهک راځي او ګاهک ته نه ورکوي نو ګاهک به مجبورېږي ګرانې ته. او الله جل شانه په ورځ د قیامت تپوس کوي. پکار دا ده چې تا آسانی راوستې وې. په حج کې مشکلات، په روژه کې مشکلات، په موس کې مشکلات، په هر یو څیز کې مشکلات. دا الله جل شانه عبادات هغې کې خو اسانتیا او سهولت جوړ که خلکو ته چې د خدای بندګي ښه کولی شي. دا خو ضروریات دي او دا د انسان دې دپاره پکارېږي چې دی پې د خدای بندګي ښه کولی شي. دا کپړه چې په بدن باندې وي نو الله ته په جومات کې د جمع په موس کې د جمعې او د اختر په موس کې ودرېدی شي. او چې کله دا دومره ګرانه شو چې سړی اغوستی نشي نو بربنډ بیا سړی بهر څنګه راځي، د خدای بندګي به څنګه کوي. دا د انسان حاجات دي، دا دې دپاره دي چې د خدای بندګي پې وکړي. دا مقاصد نه دي، مقصود د الله جل جلاله عبادت ته بندګي ده، دا ذرایع دي. او مقصد به د ضرورت او حاجت دپاره نه پرېږدي، دکاندارۍ دپاره به مزد نه پرېږدي، د مزد دپاره به دکانداري پرېږدي. دکاندارۍ دپاره د مزد دپاره به ملازمت پرېږدي، د ملازمت دپاره به مزد نه پرېږدي. ځکه چې هغه ضروریات دي د هغې نمبر ثانوي دی، اصل د الله جل شانه عبادت ته بندګي ده. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې الله جل شانه روژه فرض کړي چې په بني ادم کې تقوا راشي. تقوا، پرهیز، بچ کېدل چې دی بیا د نورو ګناهونو بچ کېږي. د حلال رزق نه ځان بچ کوي نو چې د حرامو نه بچ کېږي. دا ګناه ده. باس د سترګو حفاظت، سترګو نه ګناه کېږي. د غوږونو حفاظت، غوږونو نه ګناه کېږي. د لاسو حفاظت، د لاسو نه ګناه کېږي. د انسان د سوچ حفاظت، د ارادې حفاظت. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی سړی اراده کړي، عزم یې کړی کلک، عمل نشي کولی نیک، لیکن خدای پاک اجر ورکوي. کلک اراده یې کړي، ګناه نشي کولی، لیکن خدای پاک سزا ورکوي ځکه چې اراده یې کلکه کړي. یو حدیث مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، په دې باندې خبرې ختموم، دا حدیث ذهن کې کېنوئ بوره. دا الله رسول یو ځل فرمایل، زه په 3 څیزونو باندې قسم خورم. دا الله رسول فرمایي، 3 اقسم علیهن. 3 څیزونه داسې دي چې په هغې قسم خورم، یعنی هغه دومره یقیني دي چې زه پې قسم خورم چې داسې دي. دا الله رسول که بغیر قسم نه یو خبره کوي نو هغه رښتیا ده، او هغه د نبوت نه مخکې صادق او امینو. او بیا چې پیغمبر جوړ شو، دا خو کفار قریشو ته معلومه وه چې دی کله دروغ نه وایي، او بیا نبوت نه پس په 3 خبرو باندې قسم خوري په یو موقع. هغې کې یو شی دا دی چې صدقې سره مال نه کمیږي. دا الله رسول فرمایي، قسم خورم صدقې سره مال نه کمیږي. زکات ورکې مال دې کمیږي نه، نفلی صدقه ورکې مال دې کمیږي نه. د فلسطین او د غزې د عاجزانو، فقیرانو، زخمیانو، زنانو، ماشومانو، بیوره بیدره سره تعاون کې مال دې کمیږي نه. زه قسم خورم، د الله رسول فرمایي ایثارولو سره مال کمیږي، او دې سره ورکړې سره مال نه کمیږي، هغه زیاتېږي لس. او دویم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو کس باندې چا ظلم وکړو او د صبر وکړو د الله دپاره، یا بدلا غشتی نشي د خدای دپاره یې څه ونه وي، نو د ده عزت خدای پاک سیوا کوي. په دې قسم خورم وي، عزت خدای سیوا کوي. دریم شی چې قسم پې خوري، کوم کس چې د سوال دروازه ځان ته خلاصه کا، الله جل شانه به په ده باندې د فقر او د حاجت دروازه خلاصه کړي. دی به محتاج کی سوال کوي. سوال کې صرف پیسې غوښتل نه دي، مختلف څیزونه دي.
د سوال دروازه چې چا خلاص کړه بل نه چې شی غواړي مدد غواړي تعاون غواړي وړ غواړي لوخه غواړي هر یو شی غواړي بس سوال له عادت جوړ شو پیسې غواړي نو الله جل شانو په د فقر دروازه خلاص کی چې ته استغنا اختیار کړې چا نه غواړي نه نو خدای به ضرورت پوره کوي ان شاء الله. په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم او یو د خبره کوم حدیث بیانوم او خبره او حدیث دا بیان کو چې دا دنیا سلور قسمه خلق خوري. یو هغه کس ته چې هغه سره مالم شته او علم وسره شته مالم وسره شته علم وسره شته دیم دنیا کې وخت لري خود سره علم دی نو دی د مال په ګټلو کې د خدای نه یریږي او رشتہ پالي او د الله حق په مال کې ادا کوي. دا درې خبرې وکړي د مال په ګټلو کې د خدای نه یریږي نه سود باندې رشوت باندې غلا باندې غلطۍ باندې غصب باندې دوکه باندې دروغ باندې امانت کې خیانت کولو باندې مال نه ډېری ناجایز طریقې چې څومره دي هغه ټول نه اجتناب کوي. او دویم رشتہ پالي د رور خیال ساتي رور دنه فقیر دی د خور خیال ساتي خورای خورزا وراره وریرا ماما تر تربور لایقام قبیله ده د سرشتا هغه وسره کوي او کنه کوي د خیال ساتي صله رحمی کوي. او دریم د الله حق ادا کوي زکات ورکوي او چې چرته الله جل شانو حکم کوي په هغه لارو کې خرج کوي. نو یو دا کستنو د الله رسول فرمایل هذا بافضل المنازل د دې منزله او مرتبه ټول کې اوچته ده په دنیا په خلکو کې د ټول کې په ټاپ کې روان دي. زم هغه کسته چې هغه سره مال نشته دی لیکن علم وسره شته پوي دی نو هغه د دې سړي په شان کما ته خدای ما درا کو زوم دغه کوم لکه دا مخکې چې کوم بیان شو نو دا الله رسول فرمایي صرف په دې نیت باندې هذا وهو فی الاجر سواء او کما قال علیه الصلاۃ والسلام دی او هغه په اجر کې دواړه برابر دي. اگر که محدثین د دې وضاحت دا کوي چې په نیت کې دواړه برابر دي هغه اجر ډیر زیات دی ځکه چې هغه عملم کوي لیکن اراده د دو دغه یو شان ده اگر کده سره مال نشته. دریم کس هغه دی چې هغه سره مال ډیر دی لیکن علم وسره نشته دی زده کړی نه ده کړی نو دی چې کله مال حاصلای نو د الله نه یریږي په سود او په رشوت پر دې مال د غریبانو د مسکینانو د کندو د رندو دا ناجایز خیانت دا ټول کوي خدای نه یریږي صله رحمی نه کوي و خپل کار وکړي رشتې ته نه ګوري. دریم د الله حق پکې نه ادا کوي. دغه په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخبث المنازل دا ټولو کې خبیث ترین انسان دی خبیث ترین ګنده. او څلورم هغه کس دی چې هغه سره مال هم نشته علم هم نشته هغه وایي چې ما سره کمال راغله زه هم د دې سړي په شان په حرامو کې خرج کوم او په حرامو لارو به ګټم لکه دا دریم سړی چې څنګه دی نو وایي دی او هغه په ګناه کې برابر دي ځکه چې د دې اراده هم د ګناه ده. الله جل شانه دې مونږ وساتي. واخر دعوانا الحمد